چې خاوند په امریکا کې وي او ښځه په پاکستان کې وي نو بیا به څرنګه الولد للفراش دا بچی به څرنګه د خاوند ته منسوبیږي نو دلته فقهاو جواب کړی دی د حدیث نه جواب کړی دی چې امکان شته چې په طریقې د کرامت نو کرامت خو د عقل نه خلاف کار ته وای خوارج وابیان دوی خو کرامت نه لري دا خو بدعتیان دي نو فقها وای چې کېدې شي امکان لري چې په طریقې د کرامت خو وی خلاف العقل د عقل نه ماورا خوارج وابیان او پنځپیریان دا د ګورونانک ډله دوی خو خپل کرامت نه لري نو فقها وای چې په طریقې د کرامت امکان لري چې د امریکې نه د خاوند پاکستان ته راغلی وي او د خپلې بیبي سره د یو ځای شوی وي او دا بچی دی پیدا شوی وي په طریقې د کرامت امکان لري چې د مشرق نه د مغرب ته خاوند راغلی وي او د خپلې بیبي سره د یو ځای شوی وي او دا بچی دی پیدا شوی وي یاره داسې چې څملې بیا داسې سوچ وکړه چې یاره چې فلسطین ته تللی وی که نو ښه جهاد مې کړی او د شیخ چلي په شان توره راواخله یاره 200 مې مړه الله په دې ما اجر درکوي دا ښه سوچ باندې نه ډیجیټل اجرونه ډیجیټل اجرونه داسې چې په سوچ باندې اجرونه میلاوېدی بیا به ته قطر کې وی او کور کې به دې بچي کېدی ته به عربو کې وی کور کې به دې بچي کېدی ټوله شپه به دې سوچونه کولی یاره چې داسې مې اوس زوی شوی وی او داسې بچي کېږي ډیجیټل بچي نه کېږي واده والا ضرورت ته نکاح ضرورت ته اقامت ضرورت ته کور ته تلل ضرورت دي ماهواره نه پاکېدل ورته شرط دی دا ټولې خبرې شرط دي ورته تندرستی شرط ته ماهواره نه پاکي شرط ته د خلکو نه تخلیه شرط ته چې خلق نه او که دا ښځه دې م ښه پاکه وي ته م ښه پاک وي نکاح دې م تړلی وي خو ځای جومات وي بیا خلق ولاړ وي کور وي خلق وي خو بیا نه کېږي دا د هر شي خپل ترتیب دی خو زه به کمه خبره خلقو ته سوچ کې ورچوم